یو کس تپوس کړی دی چې خلک وایي چې چا نه مور او پلار خفه وي د هغه نیک کارونه نه قبلیږي، او که مور او پلار په غلطه وي او خفه وي او څو کسان وایي چې په غلط وي نو د هغه انسان ښه کارونه قبلیږي. د دې د اعمالو د قبولیت سره تعلق نشته. البته بعضې کارونه داسې دي چې د الله رسول فرمایي چې دا کار چا وکړو نو د هغه د عمل نه قبلیږي، لیکن د ځان نه داسې وینا کول نه دي پکار. او لکه یو حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، چې چا شراب اسکل الله جل شانه دا هغه 40 ورځو پورې مز نه قبلوي. نو دی حدیث مبارک کې ذکر راځي چې کوم اعمالو کې د آدم قبولیت تذکره ده هغه خو ټیک ده، لیکن چې کوم کې نشته هغې ته نسبت کول نه فرق. البته مور او پلار خفه کول دا لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د الله جل شانه په حقوقو پسې متصل د مور او پلار حق ذکر شوی، او شرک پسې لویه ګناه د مور او پلار نافرمانی ذکر شوی ده. یو حدیث مبارک چې هغه مخکې تیر شوی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي 3 څیزونه: حرم حقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات. الله رسول الله پاک حرام کړي دي د مور نافرمانی او د پلار خو پکې سر فرض کې داخل، او جنکی ژوندۍ په خاورو کې په ځمکه کې نه ایستل، او منع وهات خپل حق د بل نه وصولول او د بل حق بل ته نه ورکول. یو کس وایي چې دا 5 مزونه مختلفو انبیاو کړي، آیا دغسې ده؟ او 5 مزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ورځې فرض شوي دي، دې نه مخکې انبیاو کراو باندې مختلف مزونه، او د هغې تفصیل که ګورې دا علمي نقطه ده، هغه امام طحاوي رحمه الله په شرح باندې الاثار کې ذکر کړی. یو کس وایي چې د تکبیر اولا ثواب کله سړي ته ملاویږي؟ د تکبیر اولا ثواب چې کوم په حدیث مبارک کې ذکر دی په هغې کې اقوال د علماو مختلف. یو قول دا دی چې تکبیر کې د امام سره شامل شي. دویم قول دا دی چې امام لا قرات نه دی شروع کړی، ثنا وایي او ته نیت وتړي. دریم قول دا دی چې ړومبي رکعت کې شامل شي. یو قول دا دی چې اخر کې په آخري حصه کې د جمع شریک شه د امام سره نو دام تکبیر اولا، خو البته په ثواب کې فرق شته درجه په درجه. یو کس وایي چې یو سړي صلات تسبیح نیت وکړو او شروع یې وکړه په منځ کې د څه عذر د وجې نه او 10 مات شو، نو آیا دا مز به بیا کوي؟ او ځکه چې دا نفل دی او نفل چې یو ځل شروع کړل نو د احنافو مسلک دا دی چې دا لازم شول، اوس به بیا قضا راړي. البته په هغې کې تسبیحات ویلو ته ضرورت نشته. یو کس وایي چې د مازدیګر مز مخکې 4 رکعاته سنت د عصر په هغې کې سورة العصر ویلی شي، نو دا صحیح دی او که نه؟ نه، ما نه دی اورېدلی. دې کې خاص قرات متعین نه دی. د مازدیګر د فرضو نه مخکې 4 رکعاته سنت غیر موقت شته. په غیر موقت سنتو کې دا آکد دي، د نورو نه زیات اولا دي. بعضې حضراتو د دې داسې اهتمام کړی دی چې هغوی نه به نه قضا کېدل، لیکن په دې کې متعین قرات نشته. لکه سورې اتر کوم یو حصه چې د قرآن پاک دی پکې ولوستی شي. یو کس وایي چې په قبرستان کې تلاوت کول څنګه دي؟ سورې یاسین تلاوت یا د نورو سورتونو تلاوت؟ قبرستان کې تلاوت کول که چېرې ځای پاک وي نو بیا کولی شي، او که ځای پاک نی عموما په قبرستان کې قاذورات وي، ځکه چې په هغې کې مړي ښخېږي. بعضې مړو نه ګندګیم د تلو خطره وي، بعضې مړي زخمی حالت کې راشي، بعضې پس بیماری کې مبتلا شي، هغه پاکېږي نه، غسل وشي لیکن نه پاکېږي نه. ګني د مړو د وینې ځوي یا کله کله هډوکي هغه هم پراته وي، نو داسې ځای کې د قرآن پاک تلاوت کول مناسب نه دي. البته که د چا قبر داسې صفا او پاک ځای کې وي، ځان ته قبر دی او باغیچه ده او پاک ځای دی، نو هلته د قرآن پاک تلاوت کولی شي.
او کستا مقصد دای چې دې مړي ته ثواب ورسي نو ثواب هر ځای کې رسي. په دې جمعات کې مړي پسې د قرآن پاک تلاوت وکا او الله جل شانو نه وغواړه چې یا الله د دې ثواب زما پلار چې وفات شوی دی یا مې مور وفات شوي د هغې ته ورسې نو دا رسي. یو کس وایي چې د یوې ښځې چې خپل بچي نه وي او د پلار له طرفه ورته میراث پاتې وي نو د بنې د بچو ورسره پکې حصه کېږي یا نه؟ نه، د بنې د بچو دې سره بالکل حق نه کېږي د دې په مال کې. د دې که خپل اولاد وي خو ټیک ته، ګنې خپل اولاد یې نه نو په رشته کې چې نور وارثان دي درجه په درجه د هغوی تذکرې شته د عصبات. د یو مفتی صاحب ته خپل صورت بیان کا ترتیب هغه به دې پوه کړي، لیکن د بنې د اولاد د بلې زنانه په مال کې بالکل برخه نه رسي، ځکه چې هغه د دې اولاد نه دی بلکې د دې د خاوند اولاد دی. یو کس وایي چې لیور په ورندار سلام اچولی شي او کنه، او ورندار هم په لیور سلام اچولی شي او کنه. که چېرې دې کې د فتنې احتمال و، په زړه کې غلط خیالات، نو قطعا نشي کولی داسې. او اسې سلام اچولی شي، په کور کې نور افراد دي سلام واچئ، لیکن په ټیټو سترګو سره په کوزو سترګو سره نیغ نیغ کتل نه وي، لاس میلاول نه وي، خندا نه وي، یوازې ناستې او خبرې اترې نه، نو بیا سلام اچولی شي. یو کس په فارسی کې تپوس کړی دی اگر شخصی آیت سجده را بدل قرائت کند و زبان شان حرکت نکند آیا سجده تلاوت لازم می شود و همچنان تمامی عمر نماز را بقلب خوانده چه حکم است؟ یو سړی دی هغه آیت د سجدې اولستو خو ژبې ته حرکت ورنکو، په زړه کې اولستو، په ده باندې سجده تلاوت واجبېږي که نه واجبېږي؟ سجده تلاوت د قرات حکم دی او د قرات تعلق د ژبې او د شونډو سره دی، او د هغې کم از کم مقدار دا دی چې ژبه او شونډو حرکت کړی او اگر که آواز نی راوتی نو چونکې د په زړه کې کړی دی نو په دې سره سجده تلاوت نه لازمیږي. دویم دا تپوس د کړی دی که دغسې ټول عمر یو سړی موز وکړي او هغه ژبې ته او شونډو ته حرکت نه ورکوي نو د هغه موز کېږي که نه؟ موز یې نه کېږي، ځکه چې په موز کې قرات فرض دی او قرات د ژبې او شونډو سره تعلق. یو کس وایي چې د تسبیحات فاطمي 3 ځله سبحان الله، 3 ځله الحمدلله، 4 ځله الله اکبر، آیا دا د فرض نه پس ویل پکار دي که ټول موز چې ختم شي هغې نه پس ویل پکار دي؟ دې کې په حدیث کې تعین نه راځي، البته په حدیث کې دومره راځي چې د ماسپښین موز نه پس او د فرض نه پس ټکې هم راځي، لیکن علما د هغې تفصیل کې دواړه قوله شته، فرضو پسې وکړي یا چې ټول موز ختم شي بیا یې وکړي، ځکه چې مجموعي لحاظ سره دې ته هم فرض ویلی کېږي او د سنت د هغې تعبیر دي. نو د هر چا ذوق دی، بیا په دې کې پابندي نشته دی، فرضو پسې متصل کې او که سنت وشي په هغې پسې بیا. یو کس تپوس کړی دی چې بعضې خلک د بل د موبایل وای فای په ذریعه باندې د هغه سره ځان مربوط کی، کنیکټ کی او هغې نه د انټرنیټ فایده حاصلوي. دا څنګه ده؟ که چېرې ما ته پته نشته دی دې خبرې، خو که چېرې د هغه په موبایل کې چې کومې پیسې پرتې دي هغه د استعمال سره د هغه په هغې پیسو کې فرق راځي، کمیږي، هغه ختمیږي، نو بیا دا غلا ده او داسې کول نه دي جایز. یو کس تپوس کړی دی چې زما د واده 14 کاله وشول، زما ښځه زما د کور نه هر یو شی مثلا نقد پیسې، کپړې وغیره وغیره دا ځان سره واخلي او مور او پلار کره لاړه شي، یا روڼ خویندو کور ته وړي. ډېر ځله مې منع کړه لیکن منع کېږي نه، څه وکړو؟ سخته پریشانی ده. په هر ځل مې په الله باندې توکل وکړو لیکن خاص فایده ونه شوه. اوس خدا وی زما ښځه چې د خاوند په مال باندې زما پوره پوره حق دی. دا اوسنۍ ښځې ډېرې زورورې شوې، اوسنۍ ښځې ډېرې، او د دې کلاس د سړو دی. سړی چې ښځه وویني، پهلوان سړی، غټ سړی، د سړنه غونې غټ بدن به وي، بس ښځې ته وایي چې زه ستا خادم ړومبۍ شپې نه، او چې د ړومبۍ شپې نه د ښځه څنګه په ځان سوره که داسې بر باندې ټول عمر سوره ګرځي. هغې طریقه دا ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء،
او چې کله د قرآن پاک په دې آیت باندې تعامل وکړي، کور کې مشر ته نگران ته د هر یو څیز د ښځې دا جرأت نشته چې هغه د هغې خپل ذاتي ملکیت ته مال دی ستا نه دی، هغه چې چا ته ورکوي خوښه ده، پلار ته ورکوي، مور ته ورکوي، رور ته ورکوي، خور ته ورکوي، تی نشي نیوی، د هغې خپل ذاتي ملکیت، لیکن ستا مال هغه چا ته نشي ورکولی. یو کس تپوس کړی دی چې مرجان او عجوا د دې څه معنی ده او په دې کې کوم یو نوم ښه دی؟ مرجان په سمندر کې یو داسې شی دی قیمتي چې هغه نه کاڼی دی پوره او نه بوټی دی، بعضې وایي بوټی دی، بعضې وایي کاڼی دی، قیمتي شی دی، په هارونو امبیلونو کې استعمالیږي. سمندر کې چې کومې خزانې الله پاک ایښي په هغې کې مرجان هم، نو دا یې معنا ده. او عجوا دا د قجرو یو نسل لی قسم دی، مدینه منوره کې کېږي. تر اوسه پورې خو مدینې نه علاوه په دنیا کې بل یو ملک نه کېدی، بل ښار کې هم نه کېدی. اوس ورو د مدینې منورې نه څه فاصله باندې قسیم دی ملک، او مختلفو ځایونو کې خلکو کرل شروع کړي کېږي، لیکن د مدینې منورې نسل اعلی نسل دی، نو دا کجوره ده. او د هغې فضایل هم په احادیثو کې بعضې کې ذکر شوي. بهرحال دغه مفهوم دی، نوم کې خل لا کې خویشي، دا دواړه نومونه کې خویشي په دې کې چې کوم یو ستا خوښي هغه کېده. یو کس وایي چې نابالغ ماشوم څوک قتل کې په هغه باندې قصاص اخیستی شي او قصاص اخیستی شي. یو کس تپوس کوي چې عشر په خپل اولاد کېږي او که نه، یعنې داسې لور چې واده شوي او بیماره شي پلار علاج کوي او خاوند او سخرګنۍ یې تپوس نه کوي، نه، هغې ته عشر نشي ورکولی، ځکه چې عشر دا زکات دی د ځمکې، او زکات په اولاد باندې نه کېږي، په لور نه کېږي، په زوی نه کېږي، په نوسي نه کېږي، په نوسۍ نه کېږي، په کړوسۍ نه کېږي، په کړوسي نه کېږي، تر لرې پورې، او په اصول هم نه کېږي. مور او پلار باندې یا نیکه باندې به دی زکات نه کېږي. بل تپوس یې کړی دی په سرتوره مونځ کېږي او که نه رهنمایي وکوي. په سرتوره مونځ کېږي، مونځ سر په ټول فرض نه دی، واجب نه دی، لیکن د آدابو خلاف تا، د آدابو خلاف. قرآن کریم کې اللہ پاک فرمائے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنی زینت لے لو، دین مراد لباس تے، خو اللہ جل شانہ ټکے د زینت استعمال کړي دی. نو لباس آغا چې هغه زینت وي، سړی پکې دروند ښکاري. مثلا ما د کمیس اویستو او زه په مصله ولاړم او ما شال ټچولی بې لستوڼو کمیس، نو زه به تاسو ته ښکلی ښکارم او که قبیح به ته ښکارم، ټولو د خندا به یم. او سر نه مې پټکۍ لرې کړی، ټوپۍ مې لرې کړي وي، دا ښه به نه ښکارم. نو دا زینت دی. مونځ په وخت کې الله جل شانه ته ودرېږي نو زینت اچو. او سخت حکم هغه وخت کې دی چې څوک د دې هتک او توهین کوي. د کومو تپو علما چې د دې اجازت هم ورکوي، نو هغوی وایي چې کله یې هتک او توهین کې او سپک ورته ګورې یا دوام جوړ کړي، نو بیا مکروه دی، بلکې اشد کراهن ته دا رسي، مکروه تحریمي ګرځي. یو کس وایي چې یو نیکه زنانه باندې جادو شوی دی، موږ ته معلوم ده چې کوم سړي په هغه باندې جادو کړی دی، هغه یو شیعه نجومي دی، هغه په باندې جادو کړی دی. آیا موږ د دې جادو د توړ دپاره بل شیعه ته رجوع کولی شو او که نه؟ د علاج دپاره داسې کس ته هم رجوع کیدی شي چې هغه جادو مات کړي، لیکن په دې کې کوشش پکار دی که چېرې هغه داسې ټکي استعمالوي چې هغه کفریه او شرکیه وي، نو مناسب تلل ورته نه دي. که ته پته نه وي نو بیا تلی شي.